أن الصورة الجسمية تتجرد عن الهيولة لأنها لو وجدت بذاتها بدون حلولها في الهيولة فإما أن تكون متناهية أو غير متناهية لا سبيل إلى الثاني. دا دریم فصل په بیان د دې کې د صورت جسمیه او د هیولا په منځ کې تلازم دا ثابت دی. به د دې لپاره مصنف کو فرمایل چې ضرور به د صورت جسمیه او د هیولا په منځ کې تلازم مانی کوی نه مانی او صورت جسمیه ته خالی رواخلی د هیولا نه نته دا وی چې صورت جسمیه سره تلازم د هیولا نشته نو صورت جسمیه به بغیر راځي د هیولا نه نو حکما وی پختنه کوو چې صورت جسمیه کله خالی راشي د هیولا نه دا متناهی راوړي که غیر متناهی راوړي کته وی چې صورت جسمیه منګه څنګه راوړو غیر متناهی نو د غیر متناهی پرون منګه بوتلان ذکر کړو چې د صورت جسمیه راتلل غیر متناهی بغیر د هیولا نه دا باطل دی په برهانی سلوک ماشاءالله صحیح ور باندې پوښوي پته ولګی در چې صورت جسمیه خو غیر متناهی نشی راتله صورت جسمیه غیر متناهی بیا خو نه وایو خو پرون تیر شوی دی اوس دیم شقره واخله چې صورت جسمیه متناهی راشي بغیر د جانه هیولا خبره د دې د چې حکماوي صورت جسمیه دعوت هغه د چې صورت جسمیه بغیر د هیولا نه ناراضي صورت جسمیه بالکل موجودیږي نه بغیر د هیولا نه چې صورت جسمیه کله موجودیږي البته به هیولا او که یوازې د هیولا نه ته موجودي نو یا به غیر متناهی موجودي یا به متناهی که صورت جسمیه ته غیر متناهی موجودي هغه باطل دی په برهان رسول الله مثال ونی روای هغه باطل دی په برهان رسول الله مثال او کته وی چې صورت جسمیه متناهی راځي متوجه دی خو دې باندې ځان پوي کې به عبارت په یو ځای باندې وایو ښا کته وی چې صورت جسمیه څنګه راځي متناهی راځي متناهی څه معنا سلمان یو حد ولري انتها ولري نو کته وی چې صورت جسمیه متناهی راځي بغیر د هیولا نه دی خو متوجه کله چې صورت جسمیه دی متناهی کړو دیکھو نو ضرور په دې صورت جسمیه باندې یا به یو حد په احاطه کړی وي یا به ډیرو حدود په احاطه کړی وي دا مې درته بل ورځي درس کې چې ګوره هر جسم هغه باندې حدود احاطه کړی جسم بغیر د حدود د احاطې نه ناراضي چې جسم به خو احاطه به ضرور په حد کړی او هغه حدود درته ویلو چې هغه حدود چې احاطه کړي په دې جسم باندې د څه مقدار تیر نشو غلور تک متوجي تجوید صورت جسمیه متناهی راځي او چې متناهی دي کړو دی خو ضرور په دې باندې یا یو حد احاطه کړي یا په ډیرو حدود احاطه کړي لکه متوجي دي خو چې کله په جسم باندې یو حد احاطه وکي یا په ډیر حدود احاطه ور باندې وکړو دغه وخت کې د دې صورت جسمیه لپاره یو شکل جوړي شکل جوړيږي هرڅه د جسم شکل څوک جوړي که حدود را نشي د جسم شکل جوړي خیر مشته کنه ضرور په دې صورت جسمیه باندې یا به یو حد احاطه کړي یا به ډیر حدود احاطه کړي کله چې په صورت جسمیه باندې یو حد احاطه وکړي یا ډیر حدود ور باندې احاطه وکړي دغه صورت جسمیه د پردا متشکل شو په یو شکل سره شابه دا متشکل شو یو شکل اختیار کړ اوس حکماوي موږ پښتنه کوو د صورت جسمیه ته چې دا متشکل شو په یو شکل سره دا شکل دی لچا ورکو صورت جسمیه خو متناهی دی او اوس مطلب ضرور یا یو حد احاطه وکړو یا ډیر حدود وکړه خو که یو حد دی او ډیر حدود دي خو چې احاطه وکړو د صورت جسمیه یو شکل اختیار کړو څه شی اختیار کړو ماشه دا هر جسم لپاره خپل حدود دي هغه حدود سره دا شکل اختیار دی اوس دا صورت جسمیه چې متشکل شو په یو شکل سره پښتنه دا کو چې د صورت جسمیه ته دا شکل چا ورکو دا چې متشکل شلو په یو شکل سره دا شکل ورکم زنه راغی متوجه دی خو
کته چې صورت جسمیه ته چې دا کم شکل ورکړو دا ورله جسمیت ورکړو چا ول ورکړو جسمیت امن صحیح کته چې د صورت جسمیه ته لکه صورت جسمیه ته چې کوم شکل دی یعنی جسمیت ول مطلق جسمیت مطلق دی جسم ولا شکل ورکړو مطلق دی جسم دی له څور کو شابه شکل ورکړو دا امن صحیح کته چې د صورت جسمیه ته چې دا متشکل ګرځیدل دی په یو شکل سره دا شکل ورله لازم د جسمیت ورکړي دا شکل ورته چې کم د جسم سره کم سیز لازم دی هغه ول دا شکل ورکړي دی امن صحیح دریم او کته وی چې دی صورت جسمیت دا کم شکل چې حاصل دی دا چې متشکل شوی دی په یو شکل سره دا ورته یو دریم امر عارض ورکړي دی دریم کاری صرف دی جسمیت هم شکل نه دی ورکړي کوم شی چې د جسمیت سره لازم دی دی ورته شکل بلکې یو دریم سیز ورته ورکړي امر عادي او دریم امر دی چې هغه به عارض شوی دی د صورت لا ابي عارض شوی دی او هغه ورته څور کړي منیره صورت جسمیه متناهی دی یا په یو حد احاطه کړي یا په ډیرو حدود احاطه کړي کله چې یو حد احاطه وکړي یا ډیرو حدود وکړي نو د شکل اختیار کو صورت جسمیه متشکل وګرځیدو په یو شکل سره دا چې اوس صورت جسمیه ته کوم شکل حاصل له حکماوي پختنه کو دا شکل صورت جسمیه ته چا ورکړو جسمیت ورکړي ک لازم د جسمیت ورکړي ک یو دریم سیز ورکړي یو دریم امر عارض شوی دی وغي ول د جسمیت ورکړي وایي متوجي خبره روانه ده کته داوي چې د صورت جسمیت دا شکل چې ورکړي جسمیت ورکړي چا ورکړي شکل او جسمیت کې څه فرق دی شکل ځان دی وای دا شکل عارض دی ماشاءالله شکل څه دی جسم تعلیمي دی دا لګینیو دا خو دا شین پیژنې چې تر څو پورې تاسو دا شین جدا نه کوي نه پويږئ دا شکل چې کوم دی هيئت او شکل دا څه دی دا خو هغه جسم تعلیمي مقدار دی جسم تعلیمي دی او همدغه چې څنګه حد احاطه وکي همدغه شنګړې دا دی کنه دا جسم تعلیمي دی کنه چې دا حد احاطه وکي اړیر حدود احاطه وکي دا دغه جسم تعلیمي دی نو موږ دا سی ویل چې دغه شکل چې د صورت جسمیت ورکړې دی دا شکل چې صورت دا د جسمیت ورکړې دی شکل چې صورت جسمیت ورکړي چا ورکړي جسمیت د دې شکل چې کم جسم دی دی ورکړي دی دا نه صحیح کیږي یعنی دا نه ده ثابته چې جسمیت شکل ورکړي صورت جسمیت ولی لږ متوجي دی خو دا جسم په ټولو اجسام کې موجود دی کنه دی موجود کوم داسي وایو چې د صورت جسمیت چې شکل ورکړي جسمیت ورکړي څنګه وایو شابه نو لازم بشي د ټولو اجسام او اشکال واحد د ټولو اجسام او اشکال وسنګ شي یو شي د ټولو اجسام او اشکال وسنګ شي ځکه چې په ټولو اجسام کې جسم شته کنه نو څنګه چې دا تکم جسم کې لګي صورت جسمیت دا شکل جسم ورکړي دي صورت جسمیت دا شکل چا ورکړي جسمیت یعنی جسمیت ورکړي دي مطلق جسمیت ورکړي دي په ټولو اجسام کې جسمیت دي به چې څومره اجسام راځي دا ټول په شکل واحد راځي ځکه هم دي جسمیت خو پاره کې دا جسم شته کنه نو دلته چې دی جسمیت دغه صورت جسمیت کم شکل ورکړي دی په بل جسم کې هم دغه جسمیت صورت جسمیت شکل ورکړي بیا په بل جسم کې هم دغه جسمیت صورت جسمیت بل شکل ورکړي هغه بل نو دا ارزي کې دا جسمیت د خپل صورت جسمیت شکل ورکړي نو لازم بشي د ټولو اجسام او اشکال به واحد شي او سره دې داسې ده والامر ليس كذلك داسې خو نه ده کنه د ټولو اجسام او اشکال او هيئتونه یو دي کې جدا دي شابه جدا دي کنه نو دا نقصان د دین راغی چې ټول اشکال واحد وګرځیدار دینه چې ته وی چې دا صورت جسمیت شکل جسمیت ورکړي صورت جسمیت شکل ماشاءالله تاسو په شی په دی باندې پته ولګیدل چې صورت جسمیت دا شکل او هيئت جسمیت نه دی او کته وی چې دی ورکړی د نو د ټولو اجسام او اشکال به ماشاءالله دیم کته وی چې صورت جسمیت دا شکل لازم د جسمیت ورکړي جسمیت نه دی ورکړي چا ورکړي دی لازم دی اے یو بل سیز دی مصطفی ودی کوي وی خو نه ښکاري صحیح ویخه کته وی چې د صورت جسمیت دا شکل لازم د جسمیت نه دی ورکړي یو بل سیز دی هغه لازم دی د جسمیت سره به هغه لازم د جسمیت شکل ورکړي د صورت جسمیت دام نه صحیح کی ولی کما مر لکه څنګه چې تیر شو لکه ماته متوجي کم شي چې لازم دی د جسمیت سره جسمیت ورته څه شو ملزوم کړه ماشاءالله ګوره ملزوم شو
نو جسمیت به ملزوم شو دا لازم چې شکل ورکی صورت جسمیه لره نو د ملزوم نه بغیر نه ورکی ملزوم سره به ورکی څنګه چې الته موږ خبره باطل کړله چې جسمیت شکل نشي ورکولې صورت جسمیت دارنګ لازم د جسمیت هم نشي ورکولې ولی اماغه نقصان برا شي کما مر رقم چې تیر شو چې سبو ګرځي لازم بشي تمام اجسام او اشکال واحد د ټولو اجسام او اشکال به یو شي اے صحیح پوه شئ په دې باندې ماشاءالله دریم صورت طالبان کته چې د صورت جسمیت شکل ورکړې د جسمیت هم نه دی ورکړې لازم د جسمیت هم نه دی ورکړې بلکې یو دریم امر ورکړې چې هغه عارض دی دریم سیز ورکړې دی چې هغه عارض دی د صورت جسمیه لره عارض دی چل لره صورت جسمیه لره عارض شوی دی نو هغه شکل هغه ورکړې هغه عارض ولا ورکړې تاسو پوه شئ یعنی دا صورت جسمیه معروض دی یو دریم امر دی هغه عارض شوی دی هغه عارض شکل ورکړې دی صورت جسمیه لره نو لږ متوجه دی خو و چې دریم سیز دراوړو چې دا شکل یو دریم سیز امر عارض ورکړي دا عارض چې صورت جسمیت شکل ورکړي نو دا خو قاعده ده چې عارض په معرض د زوال کی عارض په معرض د زوال معنا یعنی عارض زیل کی دا خو همیشه نه وی کنه دا څه کی شابه یعنی مطلب دا چې عارض زوال قبلای څه شي کی شابه زوال قبلای خلق متوجي اوس دا عارض لو لګیدو د صورت جسمیت شکل ورکړو دی عارض څور کو صورت جسمیه شکل ورکو نو صورت جسمیه لای چې کوم شکل ورکو نو صورت جسمیه دا شکل قبول کو صحیح شو کنه ځکه چې دا عارض شکل ورکی صورت جسمیه ته نو خو صورت جسمیه قبلای کنه ماشاءالله لږ متوجه دی خو دغه صورت جسمیه چې دا شکل قبول کړو دلته عارض زایل شو ځکه تم ویلې دي چې عارض زوال قبلای دا عارض څه شو شابه عارض زایل شو چې څنګه دا عارض زایل شو ورسره چې کوم شکل ورکړو صورت جسمیه ته هغه مزایل شو هغه خو د دې په وجه باندې وکړه د دې په وجه چې عارض زایل شو طالبانو نو کوم شکل چې صورت جسمیه ته ورکړو هغه مزایل شو پنه شو لږ متوجي دی خو صورت جسمیه ته شکل ورکړو هغه شکل د لاړو کې پاتې شو لاړو اوس متوجي دی خو دا صورت جسمیه را ولګیدو پس د زوال د عارض نه د یو بل شکل قبول کو ځکه چې ته اوس دا امر عارض دی کنه اخو زایل شو اوس بیا عارض کیږي ایو ځل خو عارض شو وغه شو زایل شو اوس بیا عارض کیږي نو دا صورت جسمیه را ولګیدو قبول کړو بل شکل د شان دی عارض دا عارض به منګ ویل چې دا په مارز د زوال کې دا به زایل کیږي دا به زایل شو چې څنګه دا زایل شو شابلته ماشاءالله الته چې کوم شکل ورکړو صورت جسمیه ته غم زایل شو کاری سب ګوره دلته دا صورت جسمیه قابل شو د مختلفو اشکال صورت جسمیه قابل شو کنه قابل شو وای شبا ځان په یوا صورت جسمیه قابل شو کنه او چې کله صورت جسمیه قابل شو د مختلفو اشکالو نو صورت جسمیه قابل د انفصال هم وګرځي صورت جسمیه قابل د انفصال ولی یو شکل قبول کړو هغه شکل لاړو ختم شو هیڅ دا غن ورستو وګوره چې کله هغه ختم شو وز بل شکل قبلې انفصال راغی کې اتصال او مخکې دا خبره ثابته شوې ده چې صورت جسمیه کې اتصال واحد دا واجب ترشي کنه صورت جسمیه کې اتصال څنګه دی شابه دا پکې واجب دی متوجه دی خو پته ولګیدله دا خبره په خپل ثابته شوله چې دلته کم دا اشکال قبليږي او قابلیت پکې راځي دا صورت جسمیه نه دی دلته یو بل څه دی چې دا قبولیت د اشکالو کې شغه هیولا ولی کته وی چې امدا صورت جسمیه قابل دی نو دا خو دی قابل دی انفصال کړو مخکې څنګه خبره تیر شوه شابه اتصال واجب دی سوا يجب ان يكون متصلا واحد ويجب ان يكون في نفسه متصلا واحد صورت جسمیه به څنګه وي شابه متصل به وي الته تیر شوی دی چې بده کې اتصال واجب وي واجب نو اوس هغه صورت جسمیه څو قابل دی چا وګرځیدو انفصال پته ولګی چې دلته دا قابل د انفصال چې صورت جسمیه راغی دا نه دی بلکې یو بل څه دی چې هغه قابل د انفصال یا څوک ده تا کوشش کولو چې صورت جسمیه کې تجرد ثابت کی تجرد دی بدل شو په عدم تجرد باندې
تجرد دی تا کوشش کول چې صورت جسمیه کې تجرد ثابت شي دا خارج شي د چانه تلی تجرد دی ثابتول په خپل در باندې عدم تجرد ثابت شول ځکه چې صورت جسمیه دی ویل هغه قابل د انفصال او صورت جسمیه هو قابل د انفصال نه دی بلکې ماشاءالله بلکې څوک دی د قابل د انفصال نو استاد دی وجنه چې صورت جسمیه ته چې کوم شکل ورکي امر عارض دی نو هغه عارض د وجنه دا نقصان ته تر ورسېدو چې دلته د صورت جسمیه ته قابل د انفصال کو صورت جسمیه هو قابل د انفصال نه دی صورت جسمیه کې اتصال دی نو قابل د انفصال کو پته ولګي چې قابل د انفصال بل شي دی هغه څه شي د شابه نو تا د صورت جسمیه تجرد ثابتولو تجرد نه بلکې عدم تجرد ثابت شو څه ثابت شو لکه متوجه دی خو ستا په دلیل ارکل چې صورت جسمیه کې عدم تجرد ثابت شو چې دا خالقی نه عدم تجرد څه معنی خالقی نه ضرور صورت جسمیه سره حیولا راځي نو په خپل د صورت جسمیه او د حیولا په منځ کې تلازم ثابت شو تلازم ثابت شو کنه ماشاءالله تاسو پیسې ورمن کاری سیب ته پیسې د صورت جسمیه او د حیولا په منځ کې ثابت شو تلازم ثابت شو نو پته ولګیدل چې هر صورت جسمیه دا خالی نه راځي بغیر د چا د حیولا نه دا دویم دلیل چې دلته مې درته ذکر کړل عبارت یا مدلته نن که سبات وي ستاسو خو ها سبا څه شي بیا وی ما عبارت بو بیا ما ټول بخلاص کوم درته په دې دویم دلیل باندې پوه شئ په دې دویم دلیل دا چې یو کته چې صورت جسمیه سره متناهی راځي متناهی نشي راتله ولیکن متناهی کې یا به حد ضرور په دې باندې حد یا یو حد یا ډیرو حدود به حد کړي کله چې یو حد یا ډیرو حدود په دې باندې حاته وکړه دا څو ګرځیدو ماشاءالله دې یو شکل اختیار کو دي صورت جسمیه یو شکل اختیار کو وستانه پښتنه کوم حکم او دا شکل چا ول ورکړي صورت جسمیه ته کته چې دا صورت جسمیه ته دا شکل جسمیت ورکړي هم نسی کی کله لازم د جسمیه هم نسی کی کته یو دلیل هم راز ورکړي هم نسی کی جسمیت ورکړي ولې نسی کی ځکه کته چې د جسمیت صورت جسمیت ته جسم ورکړي دي لازم بشي د ټولو اجسام او اشکال واحد ولی ځکه ټول اجسام جسم لري کنه ټول اجسام جسم لري نو څنګه چې دي چې جسمیت شکل ورکړي دي په هر جسم کې به دغه جسمیت شکل ورکړي صورت جسمیت نو امدغه د جسمیت نه به شکل جوړیږي چا نه د جسمیت نه به شکل جوړیږي ځکه موږ خو یو کنه چې جسمیت شکل په چا سره جوړي په حدود سره دا یو جسم چې د بل جسم نه جدا دی چې ته د دې په شان نه دا د هغه په شان نه دی دا د دې په شان دا څوک دی د تمیز حدود کته د جسمیت په وجبانه د اشکال کې نو بیا خو ټولو کې جسمیت دی نو بیا لازم شي د ټولو اجسام او اشکال به واحد یو رقم بشي او کته چې دا شکل صورت جسمیت چا ور کړی دی شابه لازم د جسمیت ور کړی دی نو چې لازم د جسمیت شلو خو جسمیت بیا ملزوم شو اما خبره شو کومه مخکې لاړه څنګه چې دغه لازم شکل ورکې چاته صورت جسمیت ملزوم به ور سره وي بیا اما خبره شو چې بیا لازم شلو د ټولو اجسام او اشکال واحد شو او کتابه چې یو دریم امر ورکړی چې هغه عارض شوی دی چا لره صورت جسمیه لره عارض شوی دی صورت جسمیه لره دا هم نسی کیږي ځکه چې دا کم عارض شوی دی د صورت جسمیه لره نو موږ ویل چې دا صورت جسمیه لای چې کم شکل ورکړو دا عارض دا زایل کیږي دا زوال قبلی څنګه چې دا عارض زایل کیږي دا چې کم شکل ورکړی دی هغه هم کیږي ځکه خو د دې په پاور راغلی دی خو د دې په زور راغلی چې دا زایل کیږي خو هغه هم زوال قبلی کړي او چې د صورت جسمیه نه کم شکل ختم شو چې دی عارض ورکړی ورته د دې پسې ورسته صورت جسمیه بل جسم بل شکل وقبلي ځکه چې صورت جسمیه د شکل غواړي اوس بل شکل قبلي نو چې بل شکل دی عارض ولا بل شکل ورکړو هغه شکل دا عارض بیا زایل شو هغه بل شکل هم څه شو ماشاءالله زایل شو نو صورت جسمیه قابل د انفصال شو صورت جسمیه او دا مخکې ثابته شوی او چې صورت جسمیه دا قابل د انفصال نه وای شابه دا کې ماشاءالله دي کې اتصال څنګه دی واجب په دې صورت جسمیه کې یو بل شی دی چې هغه قابل د انفصال دی خبر هم کړی وکنه هغه څه شی دی حیولا نو تا کوشش کولو چې د صورت جسمیه تجرد ثابت کې تجرد ثابت نشو نو په خپل دا ثابت شول چې صورت جسمیه بغیر د حیولا نه نشرت پوری عبارت وګورئ فصل في أن الصورة الجسمية لا تتجرد عن الهيولة فصل له په بیان د دې کې چې صورت جسمیه دا خالی ناراضي د هیولانه تتجرد طالبانو تجرد دی ته وای چې ته دا شی خالی کې د یو سیزنه څنګه کې خشبه خالی کې د یو سیزنه
لکوړان د نداسیس په دې کې موجود نه او بیا راغلی او بیا تداسیس خالی کی نو دلته تجرد معنا نه سګي دی وجنه لاندې ناکې تو لا تكون موجوده بدونها سمعت شو نه موجودی کی صورت جسمیه بدونها ماشاءالله دا معنا شو دی ها تجرد معنا دا چې صورت جسمیه نه موجودی کی بغیر د حیولانه ولی لانها زکا دې سره غد دلیل بیان شروع کړي کم دلیل له شابه سلمی دلیل برهان سلمی دلیل سلمی لانها زکا لو وجدت بذاتها متوجی کچرته موجود کړي صورت جسمیه بذاتها په اعتبار د ذات سره بدون حلولها فی الحیوله بغیر د شان شابه چې حلولونه کې په حیوله کې حلولونه کې په او صورت جسمیه ته موجوده نو تانا و پختنه کوما فاما ان تكون متناهیه او غیر متناهیه چې دغه صورت جسمیه فاما ان تكون یبدغه صورت جسمیه متناهیه یا به متناهیه او غیر متناهیه متوجی لا سبیل الى الثاني اطلاع نشته دی دویمه طریقې ته کوم یو د دوی دا اول درته ذکر کوي ښا منګم اول ذکر کړی درته هیڅ لار نشته دی د دویمه طریقې ته چې ته چې صورت جسمیه د غیر متناهیه وګرځي هیڅ لار نشته ولی لان الاجسام كلها متناهیه ځکه ټول اجسام موږ ګورو چې څه دي متناهیه ټول اجسام ګورو چې متناهیه دي هغه ته څنګه جسم غیر متناهی ثابت کی دا وی و الا کدا سنشي او ته وی چې دا جسم څه دی غیر متناهی صورت جسمیه څنګه دی شابه غیر متناهی دی لام کنا خامخاب ممکن شي ان يخرج من مبدا واحد چې روبوزي د یوې مبدینا ان يخرج روبوزي شابه من مبدا واحد پرونه نقشه خو به ذهن ترازی کی ماشاءالله مونږ چې کوم مبدا په سر کې اچولې او کوم نقطه اچولې او اغه ذهن تراولي خامخاب ممکن شي ان يخرج روبوزي من مبدا واحد د یوې مبدینا بروزي امتدادان خطان دو اوږده خطونه موږ چې خطان ممتدان دو خطونه بتنه رؤوزي على نسق واحد په یو طریقې على نسق واحد په یو طریقې په یو طریقې به دوار روان وي به تاسو ته ما یو خبره کړې و چې دا دوړه خطونه اغه دي چې دا پشان د ساقین د مثلث پشان د ساقین د مثلث لکه متوجي چون کې په ساقین د مثلث کې دا خطونه چې کم دی یو رقم نه دي پاغي کې لږ فرق راځي خدا دوه خطونه چې کم دلته دی یوې مبدي نه راوتی دا دوه یو رقم روان دي ولی غیر متناهی دي دا غیر متناهی دي کنه دا جسم دي څه شي دی کار سي دا ګوره جسمونه دي خطونه روان دي جسمونه تا وی چې جسم غیر متناهی دي مونږ چې بس ټیک ته غیر متناهی دي جسم نقصان به اوس وګور دا دوه خطونه روان دي داسي دا وی روبوزي د یوې مبدي نه امتدادان دو خطونه على نسق واحد په یو طریقې سره کانهما گویا کې دا دو خطونه چي دي کم چې د مبدي نه راوتلي مبدي واحد ساقا مثلث دا دو ساقین د مثلث ساقا مثلثین دا ساقان دي په اضافت سره د ساقان د نن څخه ورزيدل دي ساقا مثلث گویا کې دا دو خطونه خطان ممتدان دا دو ساقین د مثلث دي ماشاءالله فكلما كان اعظم اركل فكلما كان اركل چې دا دو خطونه اعظم وګدیږي او غټیږي ما ته وګوره څومره چې دا غټیږي او وګدیږي دا دوه خطونه کان البعد بینهما ازید نو د دوی په مابین کې چې کوم بعد دی هغه هم زیاتی دا غدیمه مقدمه ده موږ چې درې مقدمه باندې مشتمله ده کنه دا غدیمه نو چې څومره دی خو متوجي دا دوه خطونه وګدیږي او لویږي نو دا رنګ به د دوی په منځ کې بعد څه کیږي ولی ځکه چې دومره د کړه لکه د زما ګوتو ته ګوره دومره د کړو دا د دوه خطانو دلته مطلب یو بعد دوا درې څلور رااله بس په څلور مراتب سره بعد راغی اوس کده دینه دا اخوازین رښتیا منځ کې بعد اضافه کیږي کنه دا خبره کوي وې څومره چې دا خطونه وګدیږي دومره بکان البعد بینهما ازید بعد بده دی په مابین کې زیاتیږي وسوي فلو امتد الى غیر النهايه خبره خدا ده کنه چې دا دریمه مقدمه وکم په برهان سلمی کې منیره دریمه مقدمه وس کته چې دا دوه خطان ممتدان تر غیر نهایت منګ رسونو چې دا د غیر نهایه کړو د دې مابین کې بعد هم غیر او سره دین چې بعد ګر سره څنګه ماشاءالله موږ په ثابت کو کنه چې هغه متناهی دی بعد دا د دې وجنه دا نقصان دا چې تا دا دوه خطان ممتدان غیر نهایه نو چې دا د غیر متناهی کړو د منځ کې بعد هم څه شو ماشاءالله ګوري فلو امتد الى غیر النهايه کته داوی کچرته وګد شي فلو امتد
کچرته اوږد شي دا دوه خطونه الی غیر النهایه تر غیر نهایه پورې اوږد کی لام کنه بینهما بعد غیر متناهی خامخا به ممکن شي په منځ د دې دواړو خطونو کې هغه بعد غیر متناهی ابم څه شابه ابم غیر متناهی شي مع كونه محصورا بین حاصرین سره د دینه مع كونه سره د دینه چې دا بعد چې کونه کې زمر شاته راځي بعد سره دینه بعد چې محصورا هغه منتهی دی هغه محصور دی راګیر دی بین حاصرین په منځ چا کې دو ساقین د مثلث کې دو ساقین د مثلث هغه راګیر دی خو دا وګوره دا داسې بدیږي کې بل وګوره ما ویله چې کوم ځکه ته برهان سلمی کې دوه خطان ممتدان ذکر کړه په شان د ساقین د مثلث نو ما ویله چې دا غیر منقطع دي په خط ثالث سره غیر منقطع دي په خط ثالث سره دې مخې ته خط ثالث نه راځي ځکه دا روان دي تر غیر خو هر چې ساقین د مثلث دي هغه به منقطع کیږي په خط ثالث سره نو رښتیا وایي چې کله تا دا دوه ساقین د مثلث منقطع کړه په خط ثالث سره نو دا بعد منقطع شو بند شو وګوره وای سره دي چې بعد محصور دي دا خوراګیر دي بین حاصرین ماشاءالله دغه یادې کاری سي په ما بین د دوه حاصرینو کې هذا خلف لازم شو خلاف مفروض هذا خلف لازم شو خلاف مفروض ولی لازم شو ځکه چې الته مونږه ویلو چې بعد څه دی شابه متناهی او استاد دې دغه د وجنه بعد څه وګرځي لازم شو خلاف مفروض دا خو طالبانو برهان سلمیو چې صورت جسمیه غیر متناهی نشرت له باطل شروع په برهانی ماشاءالله و اما او کته چرته وی چې صورت جسمیه څنګه دی شابه متناهی ماشاءالله ګوره و اما بیان انه ارچ بیان د دې لا سبیل الى القسم الاول اغیتم سلار نشته اول قسم څو چې دا صورت جسمیه متناهی بولی کې غیر متناهی نو غیر متناهی خو باطل کو په قران صلی الله علیه وسلم ته چې اول چې کوم دی هغه باطل چې ته وی چې صورت جسمیه دی متناهی لا سبيل الى القسم الاول ولي فلانها زكا لو كانت متناهيه كشرط صوره جسميه متناهي شي لا احاط بها حد واحد او حدود خام په دې صوره جسميه باندې احاطه کیه یو حد او یا بور باندې نو ما درته ویل کنه جسم بغیر د احاطې د حد نه راتلی شي تا باندې اوس حدود احاطه کړی کنه دا کړی دا وې نه دا کړی دا کنه در باندې کړي د کنه خبيسه کینه وی کړي اوس په ستاد اثر موږ له نو معلوم چې سر ستا چرته لګي موږ له پته نه لګي دي پوهیږئ نه په خبره هر جسم باندې حدود احاطه کړي طالبان او امدغه د احاطې په وجه باندې موږ اجسام پیژنو دا مناره د ډیره وګده ده هغه یو حد شته چې په دې احاطه کړي پوهیږئ په خبره باندې کیسه داسې ده ها دا فرمای کچیرته صورت جسمیه متناهی شي نو لا احاطه بها ضرور لازمی خبره ده خامخا به احاطه کړي په دې صورت جسمیه باندې حد واحد یا بور باندې او یا بور باندې ډیر حدود کړي طالبانو دا یو حد او حدود د بعضي اجسام داسې دي چې یو حد باندې یو حد باغی احاطه کړي لکه قره د قرې چې کوم شکل دی او بعضی داسې دي اجسام چې غیله یو حد کار نه ورکړي لکه مثلث او مربع غي باندې ډیر حدود احاطه کړي دا دی وجنه یو حد یادي طالبانو ښا بعضی اجسام داسې دي لا حاط بها خامخا به احاطه کړي په دې سره حد واحد او حدود یو ور باندې کړي شابه دی خو نو په جسم باندې د حدود احاطه وکړه فتكون متشکله صورت جسمیه څه متشکل شو ولی شکل اختیار کړو چې حدود ورتراله د شکل اختیار کړو اوس تانه پختنه کومه صورت جسمیه چې کوم شکل اختیار کړو دا شکل چاور لان الشکل ځکه شکل چې دی هو الهيئه الحاصله دا هغه هيئتنا چې حاصل شي من احاطه الحد الواحد او الحدود شکل چاته وي دا هغه هيئت چې کوم حاصلېږي د احاطې د چانه د یو حد نه او یا د ډیرو حدودونه بالمقدار 50 سره امقه جسمي تعلیمي ماشي درته ماشاءالله دا غینه نو حد احاطه کې شکل جوړ شي اوس امدا خبره کوي ګوره فذلک الشکل دغه شکل چې کوم دی صورت جسمیه حاصل شو اما يكون للجسميه لذاتها یا به دا شکل د جسمیت د وجه راغلی لذاتها په اعتبار د ذات د جسمیت سره چې دا شکل به صورت جسمیت چا ور کړی د جسمیت کنه ذات د جسم چا ور کړی شابه او هو محال دا څه ده موږ سویاله لیکن موږ سویاله کته وی چې د جسمیت شکل ور کړی صورت جسمیت نقصان بس شي قاری صاحب وای ودی کوي ښه ک جسمیت شکل ور کړی صورت جسمیت نقصان بس شي لازم بشي د ټولو اجسام او اشکال واحد د ټولو اجسام شکلونه به یو شي
دا نقصان براشي ځکه دغه دا جسمیت صرف پام دی صورت جسمیه کې دی چې دا ته ورله شکل ورکې په جسمیت سره پام دی کې د ټول اجسام ته جسمیت نو چې هر جسم له به جسمیت شکل ورکې کنه نو چې دلته کوم شکل اختیار شوی دی همدا شکل به الته نو د ټول اجسام شکلونه به شي یو ورکه سره دینه داسې خو نه ده کنه ار یو جسم ځان له شکل لري دا وای اما يكون الجسميه لذاتها یا به دا شکل حاصل شوی د جسمیت د وجنه ذاتها په اعتبار د ذات جسمیت وهو محال دا څنګه د شامه دا محاله ده ولی والا کدا سنشي او ته چې دا جسمیت ولا شکل ورکړي لکانت الاجسام كلها متشکله بشکل واحد شی به ټول اجسام متشکل به وګرځي بشکل واحد شکل واحد پته ولګیدله چې د صورت جسمیت شکل طالبانو جسمیت دی ورکړي دویم او کته چې نه دي صورت جسمیت شکل او بسبب لازم للجسمیت چا ورکړي لازم د جسمیت ماشاءالله یو بل څه ورکړي چې هغه لازم دی د جسمیت سره نو اماغه خبره ده کما مره کما چې تیر شوله چې لازم ولا شکل ورکړي نو ملزمي ورکړي کنه نو بیا هغه جسمیت په راغی کنه به جسمیت ورکړي اماغه شو دا وی او بسبب لازم یا به دا شکل ورکول شي په یو بل سبب سره چې هغه لازم به د جسمیت سره او هو ايضا محال هغه څنګه دی شابه هغه محل لما مره د څوجنه محال دی دا هغه وجنه چې کومه مخکې تیر شوله چې د ټولو اجسام او اشکال به واحد وګرځي او بسبب عارض نو یا به د صورت جسمیه لره دا شکل ورکړي به چا ورکړي شابه یو دریم سیس به یو دریم امر به ورکړي هغه امر چې کوم عارض دی کاری صورت جسمیه لره ماشاءالله یا په سبب د سره چې عارض لها چې هغه به عارض شوی صورت جسمیه لره او هو ايضا محال دغه عارض دم څنګه دی شابه ولی بیان وره والا کدا سنشي او ته چې د دریم امر چې کوم عارض شوی صورت جسمیه لره دی ورته شکل ورکړي دی لام کنه زواله خام ممکن وي زوال ده ولی ځکه دا خو عارض دی عارض خو په معرض د زوال دی اخو زوال قبلې کنه نو خام خاک دا کم عارض ولا شکل ورکړي د لام کنه خام ممکنه د زوال هو څه زوال دی چې دا به زیل کیږي خا چې دا زیل شو نو فامکن دا څه شي څنګه دی خا دا سي فامکن نو بس خام ممکنه شو ان تتشکل الصوره بشکل اخر وایا کنه چې اوس به دا صورت جسمیه به شکل جوړي الصورت شکل صورت به جوړي به شکل اخر په بل شکل سره ولی عارضی زیل شو کنه کاری سب چې عارضی زیل شو کم شکل چې صورت جسمیه لور کړو هغه زیل شو نو اوس به دغه صورت جسمیه بل شکل جوړي اوس به څه شابه ګوره فامکن نو دا ممکنه شو ان تتشکل چې شکل به جوړي صورت جسمیه الصورت د شکل بشکل اخر په چا سره فتكون قابله للانفصال نقصان دارغه خیل مشته ورته صورت جسمیه قابل د چا وګرځیدو انفصال وګرځیدو او موږ مخکې څه ثابت کړو دا قابل د انفصال هم څوک ګرځولې ماشاءالله ګوره دا وسوي وكل ما يقبل الانفصال ارغه شي وس په خپل خبره ثابت شو ارغه شي چې هغه قابل د انفصال دی نو دا یوازې د هیولان نشي راتلی فهو مرکب من الهیولا والسور کم شي چې قابل د انفصال دی نو دا به ضرور مرکب راځي د چانه ولی وګوره خبره منځ کې پرې خو دا وایي ځکه مخکې دا تیر شوی دا طالبان پوهیږي به باندې ځکه چې صورت جسمیه کې اتصال واجب دی دا انفصال چې قبلې دا څوک ده نو چې صورت جسمیه دې تاسو جوړ کړو چې دا قابل د انفصال شو پته ولګي چې هیولا پکې موجود ده پته ولګي چې دا هیولا پکې نو ته تجرد ثابت ولو لازم شلو عدم التجرد دا وی فتكونو نشو صورت جسمیه قابل د انفصال وكل ما يقبل الانفصال ارغه شي چې دا قبلې انفصال فهو مركب من الهيولا والصوره فتكون الصوره العاريه عن الهيولا نشل اغه صورت څوک صورت جسمیه یاد چې تاویل چې خالد د چانه نشل اغه صورت جسمیه العاريه چې کم خالد د چانه وای کنه چې کم خالد د هیولانه مقارنه لها هغه په خپل مقارن شو د هیولا ولی کاری سي مقارن شو نه قابلیت د چا یو د انفصال کنه وګوره قابلیت د انفصال یو او چې قابلیت د انفصال کینو صورت جسمیه خو نشي کولای ایګه خو اتصال له پته ولګیدل چې کم شی تاویل چې دی کې نشته ماګه د مقارن شو کم شی تاویل چې دی کې نشته کم شی دی خو چې هیولا پکې نشته ګوره ماګه ته مقارن شو دا وی فتكون الصوره العاريه نشو هغه صورت چې کم خالو د هیولانه مقارنه لها شابه هغه مقارن شو د چا هذا خلف دا
خلاف مفروض راغی سره شابه یعنی موږ څه ثابتول وای کنه دا خلاف مفروض راغی موږ تجرد ثابتول چې صورت جسمیه کې تجرد دی د حیولا او د دې دلیل راتلو شی ثابت شو عدم تجرد ثابت شو سبحان الله